ګران کتونکو علم خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د دغه بېوسو سره د وړو په شکل کې امداد جاري ساتلی دی. د دې نه مخکې مې یو ویډیو وکړه، هغه د چیني و. دا نور چې کوم دی دا د چیني دی. دوی ګواه دي چې هغه مور او لور څنګه وجړل. د هغوی ژړا، د هغوی د سترګو هغه اوښکې، د غربت دې وخت کې موږ ګوري ویني، ځکه چې دا د یوې علاقې نه راغلي دي. ما دوی سره بیل بیل پروګرام وکړو، خو دوی سره به خبرې اترې کوو، او دغه مورکۍ سره لاول خبرې کوو. مور ته هم ژاړې او ستا دا د خلکو دا ژړا مو لیدله، دا ته څنګه پېژنې؟ ووایه. غربت دې څو لوریانې دي؟ نو ګټه وټه دې څه ده؟ خیر کاغذونه دا دي او ولې جنکۍ دي؟ ګران کتونکو زه دې خلکو ته وایم الحمدلله ډېرې میندې راباندې اعتماد کوي. د 100 نه مې زیاتې جنکۍ واده کړې، تر نن ورځې پورې خوشحاله دي الحمدلله. یو شپه ګو پکې داسې راغلي چې هغې نه مې زده کړه وکړه. اوس ما هغه پروګرام کې کتله چې مور پلار جینۍ ورکړې ده، ښودلې ورته یو دی په پښتونخوا کې په کوواټ کې هلته تللی لیونۍ او بیا لیوني سره 4 کاله یو جینۍ تېرې ډېره ګرانه ده. تاسو به څه وایئ خپل؟ دا خاوند دې څه کوي؟ خاوند مې دلته کار کوي، شپږ اووه میاشتې کار ماته نشته. زکات حقدار یې؟ کله یو کور ته لاړه شم، کله بل کور ته مازدیګر کې راته څه راکړي، هلته راغلم خدمت کې. دا سوچ دې کړو چې دا کیمرې ته هم کېدم، خلک به مې ګوري. سوچ کې راغلی؟ غربت ډېر دی. روژه ماتي کې څه وي چې بچي راته راټول شي داسې؟ ووایه دا خلک به ګوري که نه، ژړا نه سجونه جوړېږي. څه خپله علمي بیان که څه په دې اصول سره امداد وکړي. کله مې یو کور ودی، کله مې دغه مور ودی، کله کور خاوند راټولېږي، کله زه خپل کار وکړم. تېرې دا ځای راته چا وښوده؟ زموږ ګاونډی بابا وخت راغی، راغی په لومړي ځل رالي؟ په لومړي ځل دلته راغی. موږ چېرته نجونه یې پیسو میاشتو پسې ګټونه سودا پسې دې خو مې راځي نګران شو. ګرانو کتونکو نه د بېنظیر پیسې شوي دي، نه هغه 10,000 روپۍ چې حکومت ورکوي نه هغه شته دي، نه اختصاص پروګرام شته دي. دا کم خلکو ته میلاویږي. دوی د دې سترګو د اوښکې د حکمرانانو ته نه ښکاري، په دغه ځای کې دغه صدرانو ته نه ښکاري، دا چا چې ترې ووټ غوښته دغې خلکو ته د دوی دا کورونه نه ښکاري. دې خلکو له وکړي دا غټې غټې اوښکې چې کوم په دې کیمره ښیي، دا د مستۍ نه، دا د نستۍ، دا دوی هغه تصویر دی. وي راشئ ماښام کې دې مې دې نه پس زموږ روژه ماتې خلکو ته په دې ویډیو ښایي. داسې داسې سټورۍ را سره خو سره سره وخت نشته دی، او څه بس مسافر هم پریشانه دي. په دې ملک کې دونه ګراني ده. زه یم چې زما په ویډیو باندې څوکونه جړېږي. هغه د ژړاګانو هغه حالات ما پرېږي. څوک ساغ خوري، څوک ګیا خوري، څوک ټینک کې ځان له شربت کوي، څوک چې کمدنو په مالګه کې اوبه واچي. یو خیران به شي، مال ډېر عجیبه عجیبه غربت ولیده، خو بیا هم د حالاتو مقابله کوي. نو دغه شانتې ستاسو هم ژوند روان دی. په دې باندې ګران کتونکو زموږ اکاونټ نمبر دی، ما درته سره کوئ ولې شی راسره. حضرت خان صاحب الله پاک دې ډېر خوشحاله ساته. دوبۍ غرور ته وایم چې خدای به دې نه بدرنګوي. هغې خوراکۍ ته هم نن ستاسو په وجه باندې دا زنانه دې ځای نه اوړه موړي، وړي موړي، او ورسره فیملي بنسبتي والا ډېره زیاته مننه. علم خان شرپو ویلفیر فاونډیشن چې احسان نه کوي، نه ده چې احسان اخلي. ووایم چې درد ته مې داسې تورسرې راشي چې رانه خالي لاړی نه شي، به دا مې ورباندې رب نه مې دغه سوال دی چې خدای د خیر کار رانه والي. ډېره مننه، خوشحاله اوسه. دوی له به چې کوم دین ته وړه غوړي به ځان سره والي. صحیح ده.